یو کس وایي چې د غاخانیانو سره نوکري او کاروبار کول درست دي او که نه دي کول پکار. غیرت د تقاضا ده د ایمان. یو کس وایي چې یو سړی سرکاري ملازم دی چې ریټایر شو، نو د چې څومره پیسې غبن کړې وي هغه توبې سره معاف کېږي او که نه معاف کېږي تر څو پورې چې هغه رقم هغه ځای ته نه رسولی. یو کس وایي چې زه عمرې ته ځم خو زما مور او پلار په دې باندې خوشحاله نه دي چې زه لاړ شم، زه څه وکړم؟ مور او پلار خبره ومنه، عمره فرض نه ده، واجب نه ده، مزه. یو کس تپوس کړی دی چې د لیور سره بابي ورندار حج ته تلی شي که نه؟ نشي تلی، ځکه چې لیور محرم نه دی. یو کس وایي چې 2 ځله الحمد ووایي نو هغې سره سجده سهوه واجبېږي او که نه واجبېږي. یو کس وایي چې جمع ودرېږي امام پسې خلک ولاړ دي، خو دې کسانو کې یو کس ته هم اقامت نه ورځي. امام اقامت کولی شي او که نه او کولی شي، بلکې که ورځي نو هم کولی شي. داسې وجه یو کس تپوس کړی دی چې زه په بازار کې په یو مسجد کې اودس وکړم او په دې جومات کې جمع ناوخته کېږي، بل جومات ته جمع ته لاړ شم، دا څنګه دي؟ نو ته تلی شې خو که ته د جومات نه بهر او که جومات ته دننه ننوتی نو بیا نشي تلی، ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم جومات کې اذان شوی نو د هغې نه بیا وتل نه دي جایز. یو کس تپوس کړی دی چې بعضې قسم خلق دا اعتراض کوي چې پینټ شرټ اچول څه ګناه نه ده، ځکه چې څنګه په نورو کپړو کې د انسان ستر پټېږي دغسې په دې کې هم پټېږي. رهنمایي وکړي پینټ شرټ هسې په دې کې ستر نه پټېږي. ستر پټېدل په 2 قسمه دي. یو دا ده چې د انسان بدن نه ښکاري، دویم دا ده چې د بدن هغه وتې راوتې ځای هغه نه ښکاري. پینټ چې سړی واچي نو د سړي شاته نه حصه دا په پینټ کې ښکاري. دا د هغې پردې خلاف ته دا پرده نه ده. پرتوګ اچول چې په هغې کې دغه اوبهار دا راوتی ځای نه ښکاري نو هغه کې پرده شته، لیکن په پینټ کې نشته. چې سجدې ته سړی لاړ شي بد ښکاري، چې رکوع کې سړی ټیټ شي بد ښکاري، چې په قیام باندې ولاړ وي بد ښکاري. ډیر خلک مونږ لیدلی دي په حرم شریف کې چې د هغه پینټ هغه ښکته شوی دی د هغه نه، او د هغه د ډونګه د لویو بولوزې دا نیم بره ښکاري. نو چې کله پې لمن راښکته وي نو بیا دا ځای نه ښکاري چې دا پینین. دغسې د زنانو هغه لباس چې په هغې کې د هغې اوبهار وتې راوتې ځای هغه ښکاري، سینې ښکاري، ټیټ لباس یې اچولی دی تنګ ترش، او یا یې چې کوم دی نو شاته حصه ښکاري، بدن پورې نښتې دي، دا ټیک نه ده. دغسې نن سبا د هلکان دا خوشاټر هلکان جینوټاري دی بعضې کپړې په درځي باندې جوړې کړي، هغه داسې چې دا وروستو د لویو بولو دا ځای په هغې کمیس کې راوتی، کمیس پورته نه ټیټ شي هغه پکې ښکاري. دا ټول د پردې خلاف ده. پرده صرف دا نه ده چې هغه ځای پکې ښکاره شي سرمن، پرده دام ده چې په هغې کې دا ځایونه دا وتې راوتې ځای هم نه ښکاري. د بعضې قومونو اوس هم هغه کمیسونه ګګرې لوی لوی اچوي، په هغې کې بدن حصه نه ښکاري. هغه حیا ده او پرده ده. که هغې کې بورخن نم وي مخې پټ وي نو دا حیا او پرده شته. او بعضې خلک که دې بورخه مثلا زنانه اچولې وي داسې بورخه ده چې هغه نری ده بدن یې ښکاري، یا په هغې باندې بوټي باټي دي، یا سړي داسې لباس اچولی نو دا د پردې خلاف دی. دا تا چې ویلی چې دې کې هم پرده ده او هغې کمیس پرتو کې نو دا دواړه یو نه دي، دې کې فرق دی. یو کس وایي چې دکان کې د قرآن کریم تلاوت کوم، نو چې کله ګاهک راشي نو زه هلته کې نښه کېږدم او بیا دوباره تلاوت شروع کوم، نو زه به بسم الله ویم او که اعوذ بالله به ویم، اعوذ بالله به وی. چې کله بیا شروع کې نو بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې کوم ځای تلاوت پرې حوال ته نه شروع. بل تپوس یې کړی دی چې د تلاوت دوران کې یو سړی یو کس راشي اگر سلام واشي نو د هغه جواب ورکول پکار دی او که نه. نو که چېرې ته تلاوت کې او هغه ته قرآن پاک ښکاري او ستا اواز هم د تلاوت اوري یا ستا سر ټیټ دی په قرآن پاک باندې تا ویني نو هغه ته پکار دی چې سلام نه اچوي. او که هغه پوه نه شو سلام یې واچولو، یا پوه دی یا پوه نه دی سلام یې واچولو، نو جواب ورکړه. البته په جومات کې چې کله د مز وخت وي دغه وخت کې بهتر دا ده چې سړی سلام نه اچوي، ځکه چې خلک یا په نفلو کې یا سنتو کې یا
په ذکر کې تلاوت کې مشغول. یو کس تپوس کړی چې نن سبا په کورونو کې سامان مجهول وي، پته نه لګي چې دا سیز د چا دی، بس دا وویلی شي چې دا مو کور د پاره اغشتی دی. په شریعت کې د ملکیت څه حیثیت دی؟ نه، دا خبر خطا ده چې پته نه لګي چې دا د چا دی. دا چې چا په پیسې ورکړي دی وړی دی دغه شی، د کور سرپرست، د کور مشر، پلار، د ښځې خاوند، د هغه په پیسې ورکړي دغه شی د هغه ملکیت دی. د زنانه خپلې جوړې جامې چې د پلار د کور راغلي د هغې ملکیت دی، یا هغې سره پیسې شته دی، هغه په خپلو پیسو باندې ځان ته شی والي، دا د هغې ملکیت دی. نو ملکیت جدا شی دی او اباحت جدا شی دی. پلار چې پتیلا، چاجوش، پیالی، چانک، لوخي د کور ته راړي، نو استعمالي ښځه هم د دې سړي بچي هم بچی هم په کور کې نور افراد هم دا اباحت دی، لیکن ملکیت دا د هغې سړي دی. د هغه د اجازت نه بغیر سو خرڅولی نشي. هغه خرڅولی شي که چېرته ضرورت پیښ شي او هغه وایي چې دا خرڅوم بل پې اخلم، نو هغه مالک دی، هغه خرڅولی شي. یو کس وایي چې ما سره په کاروبار کې څه انویسټرز دي، د هغوی سره د هغوی په حصه کې حساب کې یو خاص فیصد منافع د ورکولو اګریمنټ شوی دی. که چېرې یو میاشت د هغې منافع نه زیاتې پیسې ورکو نو دا په سود کې خو نه راځي. کله کله منافع کم وي نو موږ د خپلو پیسو نه کټ کو په هغې کې ورکو. دا چې تا کوم په دې کاروبار کې هغه سره مقرره حصہ کړي ده، لکه څنګه دې پرچۍ نه پته لګي چې ان کے حصے کے حساب سے ایک خاص فیصد، که متعینه حصہ وي نو بیا خو ټیک نه ده، لیکن که متعینه نی فیصدي ورکوي نو بیا جایز ده. او که چېرې ته کله د هغه پیسې کمې کړې، مثلا یو ورځ د هغه ته ورکړي 50,000 روپۍ او په بله میاشت کې د هغه پیسې 4,000 کېدي او تا پکې 1,000 روپۍ د جیب نه واچولې ورده کړي، نو دا ستا تبرع ده، دا سود کې نه راځي، ورکولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس نه اوښ اغشتی و قرض باندې، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مالک ته هغه څاروی ورکولو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته ووی چې دته د هغې څاروي نه ښه څاروی ورکړي. یا زنانه د بل کور نه اوړه راواغشتل، نو هغه چې څومره اوړې راغشتي د هغې نه سیوا ورکړي. زید ابن سعنه یهودي و، بیا وروسته مسلمان شو. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سونه ورکړي وه، او د الله رسول څه نو مسلمو د یو علاقې هغې ته یې ورکوله. نو بیا چې کله د هغې د ورکولو وخت رالو، نو د هغې په عوض کې د الله رسول ورته مخکې نه ویلو چې زه به د دې په ځای کجوري درکوم. نو چې څومره کجوري کېدې هغه ورسره شوې وې، مثلا چې کله یې تللې نو د هغه مقدار نه یې زیات یې ورکړي. نو دا سود نه دی. سود هغې ته وایي چې کله ستاسو چې کومه خبره کېږي سودا، عقد هغې ته وایي، په هغې کې دا مقرر شي چې په عقد کې مقرر شوه، اوس سیوا ورکړې، نو دا سود دی چې دومره ما ته زیات یې راکړي. یعنې زه تا ته 10 لکه روپۍ قرض در کوم، ته ما ته د میاشتې دومره راکړي، دا سود دی. او چې کله عقد کې دا خبره نه شوي، دغسې دې ورته ورکړي، تا ما سره ښه وکړل، تا سره د خدای ښه وکړي، دا زما طرف نه دا هدیه ته واخله، دا سود کې نه راځي. یو کس وایي چې زه بل واده کول غواړم، د ما د واده 14 کاله وشول او صرف یو لور مې ده. ډاکټر راته وایي چې بل واده وکړه د ماشومانو دپاره. زما ښځه هم لومبنۍ ښځه راضي ده، لیکن زما مور په دې خبر راضي نه ده. زه ډېر سوال کوم مور ته، لیکن هغه نه مني. او زما ښځه بیمار هم وي اکثر. زه یېرېږم چې ما نه څه غلط کار نه شي، زه څه وکړم چې د مور د نافرمانۍ نه بچ شم. ته مور راضي که، مور ته لا ټولې خبرې وکړه، مور خفه کومه. که چېرې هغه تا ته اجازت نه درکوي نو هغه راضي که، ناراضه کوئ مه. په هره طریقه چې وي هغه راضي کولی شي. داسې طریقې بل څوک ورته بوځه چې ورته خبره وکړي، ته ورته خپلې پریشانۍ وړاندې که، لیکن به هر حال د مور رضا او خوښه په دې کې شرط چې مور دې ناراضه نه شي. که هغه نه همیشه خفه شوه، نو مخکې په دې باندې تفصیلي بیان شو.